مشرانو انظرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افغان ته یو خبره وکړه او زه به د میکانیزم بدل کوم. په دې کې داسې خبره ده چې لکه د بار کم سرمایه‌دار خلک دی په دې تباغه اپلای کوي او هغه بیا په یو قراندازۍ شکل باندې شي کېږي. نو موږ د افغان په دې راځي چې یاره د اوسرکۍ سړي ته په کلاس فور هم نه میلاوي. لکه تاسو به وایئ چې یاره د یوسفوال لکه فریاد کوي نو موږ په دې یوه وجه کوو چې یو موږ په پنجاب کې پاتې شي لکه د دې د دې څه ماحول خرابېږي، کم امن او امان چې د هغه خرابېږي د دې څه پنجابي بچی به راځي لکه زموږ د کلو خلک چې دی نو په دې کې په 10,000 روپۍ مزدوري نه کوي. ټیک ده پنجابي بچی د کراچۍ به راځي بلته مزدوري کوي او د شپې به بیا راوځو په دغه روډونو کې بیا شرابونه او کبابونه کوي. نو موږ ته به ډېرې مسلې جوړېږي لکه د دې څه یوه مسله نه ده، د دې سره مسلې ډېرې به راځي. نو موږ تاسو ته دا اپیل کوو چې یاره تاسو زموږ سره په دې احتجاج کې لکه خپل د ورورۍ تعاون نه غواړو. باقي موږ په دې خپلو کلو باندې یو کمیټي جوړه کوي. نور لکه بس تا کم خلکو چې راباندې کوم څه وکړل نو خدای ته وګورئ او رسول ته وګورئ چې یاره خپل یو کمیټي جوړه کوي. موږ کشران یې هر لکه په دې سیاست هم پوهېږو، په دې کشرو مشرو هم پوهېږو او دا هغه خلکو خپلو ته غورځېدلي چې هغه دا خلک نه غواړي چې یاره یا د اوسکۍ یا د ګدر یا د اډم ډېرې یا د باروړۍ بچی دې راپاسي او هغه دې مخکې داسې قابل جوړ شي په خپلو خپلو دې ګرځېږي. نو زه ستاسو نه بیا هم دا اپیل بیا تاسو ته بار کوم چې یاره په دا احتجاج به موږ کامیابوو او د ورورۍ هغه تعاون غواړو چې یاره په دې ټیم کې زموږ سره باروړۍ ته د اوسکۍ ته ظلم کېږي. که باروړوال هم زموږ وروڼه دي، که اوسکۍ ده او که ګدر او اډم ډېری زموږ په دې ټول خفه کېږو. د دې سره امن خرابېږي لکه داسې نه ده په دې موږ هم روزګار کوو، د روزګار نه خبرې خو زه دا چند خبرې کوم. تاسو بیا څه کسان هم خبرې کوئ. زما اپیل دا دی چې یاره تاسو مونږ کله راځو تاسو په دې سټاپ ولاړې نو څه ګرمي ده خیر ټیم به دونه نه خرابوو لاړ به شو پرېس کلبه پورې هلته چې کوم مشران هغه به بس خپل هغه احتجاج ریکارډ